ماشاءالله جزاک الله خیر. عبدالعلا ورسک نه عبدالعلی دی عبدالعلی ورسک نه سوال کړی جی چې جمهوریت باندې زمونږ د علماء رد شته دی که نه جی، لکه مفتي مختار الدین شاه صاحب یا شیخ زه پوه شوم. حقاني صاحب تاسو ته زه یو اصول وښایم چې کم تکفیریان دي، خوارج دي، تکفیریان علامات دا دي ان الحکم الا لله، دا یاد په وایي چې د الله حکم چېرته نه چلیږي نو دا کفر دی. دا جمهوریت ته چې کفر وایي دا خوارج دي. د دې اصول درته ښایم. دوی سره بل څه نشته. دوی درته صرف وایي چې شیخ رحیم الله صاحب بیان به درته راواړی په ویډیو کې چې هغه ویلی دي جمهوریت کفر دی. یا به څوک ته یاد کو مفتی مختار الدین شاه صاحب زمونږ پیر صاحب چې د کتاب کې لیکلي جمهوریت کفر دی. تنوی صاحب لیکلي کفر دی. وایي به چې ته زه په ده پسې لاړ شه شمزی صاحب که تا پسې لاړ شه، اگر چې جمهور علماء کرام دي که په علماء کرامو تقلید کوي نو جمهور پسې ده، خو مسله دا نه ده. تا په ذهن کې وهمیات دي. جواب اوره شیخ رحیم الله صاحب والا مثلا ته هغه بیان راوړه، ته جمهوریت ته یو عام د تکفیری ته وایي، ته جمهوریت ته کفر لذاتی وایي که لغیره وایي. جواب یې څه وي؟ دلته ما ندیم درویش سره تاسو مناظره کړې کنه، هغه ته ما وویل چې ته جمهوریت ته کفر لذاتی وایي لغیره وایي چې لغیره د څه وجې نه د څه علت د وجې نه ورته کفر وایي. مسله ختمه کړه. که هر یو عالم ورته کفر ویلی دی د علتونو په وجه یې ویلی دی. شیخ رحیم الله صاحب بیان راوړه وایي الله دې وبخي، هغه ویلي جمهوریت کفر دی چې په دې کې حکمیت اعلی الله ته نه دی حاصل، دا علت دا علتونه بیان کړي کنه. صحیح دی. اوس د دې بله نتیجه څه دی؟ د دې عکس شی دی. که دا علتونه پکې موجود نه وي بیا څه شی بیا کفر نه دی. لکه شیخ رحیم الله صاحب سره ما په دې باندې مناظره کړې یو غنټه، هغه ته ما ثابته کړه چې په دې جمهوریت کې دا علتونه نشته. ده د پاکستان جمهوریت نه ته خبر نه دا پکې نشته. نو هغه وایي که شیخ ادریس صاحب ماته دا ووایي نو زه به اعلان وکړو چې دا صحیح دی. د شیخ ادریس صاحب ته موږ ور نه راغلو، دی افغانستان ته لاړو، حادثات راغی. خو بهر صورت تاسو ته زه وایم چې کم یو چا جمهوریت ته کفر کتاب درته پیش نو هغه وګوره چې مخکې ورسره سیاق و سباق کې څه لیکلي. اوس تنوی صاحب چې جمهوریت ته کفر ویلی دي هغه لاندې ورسره لیکلي چې ځکه ورته کفر وایم چې د جمهوریت کې حکمیت اعلی الله ته حاصل نه دی. هغه معلل جمهوریت سي معلل چې علت پکې موجود وي. یو معلل جمهوریت دی علت د کفر پکې موجود دی. لکه چې کوم ځای مغرب کې د جاپان کې دا ځای دا علت د کفر پکې موجود شي نو دا جمهوریت یقینا چې کفر دی. دا څومره بیانونه چې دي دا په دې حمل کیږي. دا شیخ رحیم الله صاحب تنوی صاحب یا شمزی صاحب یا چې د کوم اوس جمهوریان تکفیریان دي ته وایي چې ته جمهوریت ته د علت په وجه کفر وایي. دی چې علت په وجه وایي کنه نو علت چې وی پکې خو موږ در سره مانو چې کفر دی، خو علت پکې شته نه. دا علت علماء کرامو د حرف علت ته اخوا کړی دی. لکه په علماء دیوبند کې د تکفیریان حرف علت دي. نو دارنګې په جمهوریت کې چې کوم علل وکنه دا علل دا علماء کرامو ته ختم کړی دي. کته وای چې ختم کړي نه دي نو ته دا ثابت کړه، خبره ختمه. کته دا ثابت کړه علل دی خو یو علت نو ته بالکل به در سره ومنو، ته په خپل دوا کې رښتونه وي. پته علت پکې ثابت نه کړ نو دا خبره څنګه کوي چې خنزیر په نوم بدلولو سره نه مسلمانېږي، کافر په نوم بدلولو سره نه مسلمانېږي، هویت چې ورته بدل کې علت چې ته وبس خو مسلمان خو شو کنه. کافر ته چې انسان ته څوک کافر وایي د څه علت په وجه ورته کافر وایي. دا کفر علت پکې دی چې د کفر علت وبس لا اله الا الله محمد رسول الله وایي نو هغه انسان ته بیا کافر نه وایي، مسلمان وایي. اگر چې اول دی ورته کافر وي. یو زنانه ده چې هغې ته قتلی نه شي، زنانه ده هغې ته قتلی نه شي، قتل ورته ګناه ده. خو لیکن چې کله دوه درې ټکي وکړي جواب قبول وکړي نو ګوره ورسره بیا هر څه چې کوي ورسره کولی هم شي. نو علت چې کم وي هغه د من نه وځي. نو دا تکفیریان چې څومره دي خوارج دوی کې عقل نشته، بصیرت نشته. دا مسله زما ورته ورسوئ چې نه خو تاسو مناظره کولی شئ، تاسو ته ما چیلنج درک، نه تاسو مباهله کولی شئ. اوس نن 10 ورځې پوره شو یو کس راته ویلي چې زه به درویش صاحب مباهلې ته راولم. وایي چې کرامې نه وسو لاک روپۍ به نه لاک روپۍ شته نه مباهله شته، نه تاسو مباهله کوئ شئ. هسې د علماء کرامو مخالفت مه کوئ، ځان نه مفتي عبدالقوي ما جوړوئ. تاسو ته ما طریقه وښودئ جمهوریت کې علل د کفر وښایئ چې هغه پکې موجود دي در سره منو. چې علت پکې د کفر موجود نه نو په اسې اسلام ته کفر ویل د خارجیت دی، تکفیریت دی. الله پاک دې مسلمان ته وسري. او بله خبره دا چې ته وایې چې په انتظامی امورو کې دا کمی دی، لکه په الیکشن کې په ووټونو کې دا کمی، دا مسله ده پکې کمی به ته لرې که که نه په پسې ولګه که کفر مفر خو نه دی که ته وایې چې کم ووټ ولګوم معامله ده
دې کې مسله شته. څه مسله ده پکې؟ د رایې اخیستلو کومه طریقه ده دا بهتره نه ده. ستا په ذهن کې بهتره طریقه یې هغه وړاندې کوه امت ته کنه. بهترې طریقې پسې خلک ګرځي که ټولو خلکو ومنله نو ستا اجتهاد دی. که خلکو ومنله خو عمل پې وکړي ستا اجتهاد دی. که خلکو په اجماع وکړه چې دا تکفیري صاحب چې کومه خبره کړې چې دا طریقه غلطه ده او سمه خبره خدای دې باندې عمل وکړه تکفیري په خبره خلک پسې لاړ شي. حواله تکفیریت خارجیت نه توبه وباسئ د الله بندگان. قومت قبول کړه به موږ در سره لکه امت چې دغه طریقه قبول کړي د رایې اخیستلو موږ قبول تا رایې قومت قبول کړه موږ به در سره ومنو.